السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اولسمه سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر دا 78 آیت نمبر 78. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكونا لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د ماډیرو عزتمند اوریدونکو، د موسی علیہ السلام او د فرعون واقعا روانه ده. یاد ساتئ چې په دې واقعې کې موږ لپاره ډېر خاص نصیحت او ډېر سبق او ډېر عبرت پروت ده. اصل کې قرآن پاک کې چې کومې کیسې بیان شوي دي د مخکې قومونو، هغه کې څو سره الله تعالی دې مونږه تربیت کوي، مونږه پویوي په دې خبره باندې. لکه مثلا دغه د موسی علیہ السلام او د فرعون دا قصه چې دا به صرف د قصې په تور باندې نه یو نبی واورو، بلکې دینه به ځان ته سبق اخلو، دینه به ځان ته نصیحت اخلو. نو په دې قصې کې مونږ د پاره سبق دا چې موسی علیہ السلام دا پیغمبر ده. موسی علیہ السلام سره الله طرفنا وحی ده. موسی علیہ السلام سره الله طرفنا دین ده چې هغه اسلام ده. او موسی علیہ السلام سره مضبوطه خبره ده او دلایل دي. او موسی علیہ السلام سره د الله مدد ده. او موسی علیہ السلام لګ دي. ظاهری طور باندې موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام دا دوه کسان دي. ظاهرا دا کمزوري دي. یو طرف ته موسی علیہ السلام حالت ماته او خیلو، بل طرف ته فرعون دا. نو دا فرعون دا یو انسان خدا و د انسان په شکل کې نه ګورو، دا یو نظام دا. فرعون سره یو بیله هغه د خدای دعوا کړی دا. فرعون سره پورا بدشئی دا. فرعون سره خلوی طاقت تا. فرعون سره هر قسم خلق موجود دي. او موسی علیہ السلام الله د پاره لګیا دا، فرعون چې دا خپل ذات د پاره لګیا دا او د شیطان د پاره لګیا دا. نو دایو مقابله روانه ده. والله رب العزت مو په دې باندې پوهیږي چې دا مقابله چې دا قیامت پورې به د الله ولا خلقو او د شیطان ولا خلقو په منځ کې روانه وي. په هر وخت کې، په هر موقع کې، په هر دور کې، په هر ځای کې به داسې خلک وي چې هغه به د موسی علیہ السلام کردار ادا کوي، او داسې خلک به هم وي چې هغه د فرعون کردار ادا کوي. نو موسی علیہ السلام چې دا هغه سره الله مدد ده. نو د موسی علیہ السلام کردار څوک ادا کوي؟ اگر چې هغه به ظاهرا کمزوري وي، هغه مضبوط ځکه دي چې هغه سره الله مدد ده. او د فرعون کردار څوک ادا کوي؟ ظاهرا به ډیر مضبوط وي، ډیر طاقتور وي، هغه کمزوري ځکه دي چې هغه سره الله مدد نشته. لکه نن سبا یو طرف نه مغرب ده، یو طرف نه يهوديان دي، یو طرف نه امریکا ده، او بل طرف نه چې دا هغه مسلمانان دي، د فلسطین مسلمانان دي، کمزوري مسلمانان دي. او دغه شان دي، دغه یو سلسله روانه ده. دا به مخکیم وي، دا به مخکیم داسې به چلیږي. نو په دې کې موږ د پاره دا سبق تا، او موږ د پاره دا خی چې تاسو به د موسی علیہ السلام کردار ادا کوئ. تاسو به د الله ولا خلق جوړیږئ، تاسو به د دین محافظین جوړیږئ، او هغه خلق سره مقابله کوئ چې هغه د اسلام او د الله دښمنان دي. نو دیجه کې الله فرمایي چې قالو ویلو اغوی اجئتنا اے موسی، تر غلې مونږ لتلفتنا د پاره چې تمږه واړوي عما وجدنا علیه آباءنا، د هغه طریقې نه
چې په کومې طریقې باندې مونږه مندلی دي خپل مشران، خپل پلاران، خپل نیکونه، یعنی مونږه د شرک طریقه ده، مونږه یو ځان ته خپل یو نظام جوړ کړی دا، ته اوس رغلی مونږه اړوي دي نه، او ته مونږ ته یای چې د الله خبره ومنئ، توحید اختیار کړئ. وتکونا لکم الکبریاء فی الارض، او ته غواړي اے موسی علیہ السلام، ته او هارون علیہ السلام، تاسو دواړه غواړئ چې تاسو په ځمکه کې لوی اختیار کړئ، تاسو بدشاهي غواړئ، تاسو بدشاهي ته چل ده، تاسو اصل خبره دا چې تاسو مونږ د بدشاهي اخلي او خپل ځان ته کوي. وما نحن لکما بمؤمنین، نو نه یو مونږه په تاسو دواړو باندې ایمان راوړونکي، تاسو خبره مونږ من. ګوره موسی علیہ السلام څومره سیاست په دې، فرعون څومره سیاست سره خبره وکړه، یو خو موسی علیہ السلام ته دا خبره وکړه، دویم اصل کې فرعون په دې کې غبراو ده، غبرهټ د وجه نه دا خبره کړې ده چې د ما د وزیران، ما د سرداران چې دوی په دې خبرې باندې پوه شي چې د موسی علیہ السلام چې دا د دې صرف او صرف بدشاهي ته چل ده، کورسۍ ته چل ده، لکه مونږ یې چې فلاني سړي کورسۍ ته چل ده. نو فرعون ورته دا خبره وکړه. فرعون ورته ویلو چې تاسو دواړه چې راغلی یو خو تاسو دا کوئ چې مونږه د پلار نیکه طریقې نه اړوئ، او پلار نیکه طریقه نه خو نه واوړو. په دې کې موږ دپاره لوی سبق ته اکثر مونږه پښتانه خاص کار د پلار نیکه طریقه نه پرېږدو، اگر چې د پلار نیکه طریقه به د قرآن خلاف وي، د حدیث خلاف به وي، د سنت خلاف وي، دا نه ده پکار، بلکې مونږه به کدی مونږه پلار او نیکونو طریقه د قرآن سنت خلاف وي نو خامخا به پرېږدو هغه طریقه، بلکې د قرآن او د سنت خبره به منو. یو خدیجه کې دا خبره ده. دویم فرعون ورته دا ویلو چې تاسو بدشاهي ته چل ده، تاسو مونږ اصل کې بدشاهي اخلئ، نو مونږه دې د واجب نه په تاسو باندې ایمان نه راوړو، دې د واجب نه تاسو خبره نه منو. دا څومره فرعون خبره او تعجبه وکړه، غبراو شوی دا اصل کې. اوس تاسو ترجمه ته متوجه شئ. مخکې نور قسم را روانه ده. قالو ویلو دی فرعونیانو اجئتنا، آیا رغلیو، آیا رغلی ته مونږ ته لتلفتنا، دې دپاره چې ته واړئ مونږه عما د هغې طریقې نه وجدنا چې موندلي دي مونږه علیه په هغې طریقې باندې آباءنا پلاران خپل، وتکونا او تر غلې مونږ ته دې دپاره چې شی لکم الکبریاء فی الارض، تاسو دواړو دپاره بدشاهي په ځمکې کې، لویي په ځمکې کې. وما نحن او نه یو مونږه لکما تاسو دواړو باندې بمؤمنین ایمان راوړونکي. الله تعالی د په دې سبق باندې موږ ته پویا او الله تعالی د په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین.